د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې شی ونه کی عمر شریف نه کوي، دا د امت غلط فهمی ده. دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد قیام الليل او قیام رمضان ورته وي چې په نورو ورځو کې به پیغمبر علیه السلام تهجد کم کول او روزه کې چون کې لغونی عبادت مقضیات وي نو البته بیا زیات کول. دا د پیغمبر علیه السلام د تهجد منځ ده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انتہائی واجب الاحترام حضرات، نن به د رمضان المبارک اولنې تراویح کیږي، خو کله چې هم انسان د نیکی طرف ته قدم اوچتوي نو کم جنی شیطان چې وي هغه د انسان په زړه کې وسوسې اچوي او د نیکی د لارې نه منع کولو کوشش کوي، او انسي کم شیطان چې وي هغه د خپل د ژبې د خبرو په بنیاد باندې د مسلمانانو د غزړونو کې شکوک پیدا کوي او بیا دغه مسلمانان د عبادت څخه منع کولو ډیر زیات کوشش کوي. هم دغه شانتي معروف مفتی چې د منکر حدیث په دغه باب کې هغه منلی شوی دی، مفتی منیر شاکر صاحب، هغه کله وایي چې د تراویح په شریعت کې نشته او کله وایي چې د تراویح او د کم تهجد د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا دواړه یو دی. کله دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د تهجد قیام الليل او قیام رمضان ورته وي، دواړه یو شنو ستا خبرو په بنیاد باندې خو بیا دغه تهجد هم په شریعت کې هیڅ حیثیت نه لري، ځکه چې دا تراویح او دغه تهجد ته یو ګڼي چې رسول الله مبارک 8 رکعاته کړي دي، چې کله تا دواړه یو وګڼل او بیا ته وایي چې تراویح په شریعت کې حیثیت نشته. د تراو سره په اسلام کې څه حیثیت شته دی نه؟ نو گویا تراویح او تهجد ستا په نظر کې یو دی، نو دغه تهجد هم ستا په نظر کې هیڅ حیثیت پاتې نشو. بهرحال مسلمانانو دوستانو، یو د تراویح او بل د تهجد په دې کې د ځمکې او د اسمان فرق دی، ځکه چې که تاسو وګورئ د تهجد ثبوت دا په قرآن مجید کې ملاویږي. قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایلی دی چې فتهجد به نافلة لک، او دا کم تراویح چې دی دا په قرآن مجید کې د دې ثبوت نشته، بلکې دا په حدیثو کې د دې ثبوت راغلی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو نه، څنګه چې په حدیث کې راغلی دا وسننت لکم قیامه. دغه شانتي یو فرق خو دا شو چې دغه تهجد چې کوم دا په قرآن کې ثبوت دی او د تراویح ثبوت دا په حدیثو کې دی. دویم د مکان په اعتبار سره هم په تراویح او په دغه تهجد کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه داسې د تهجد چې کوم دی دا په مکه مکرمه کې په رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې مشروع شوی ده، یعنی د دې حکم په مکه مکرمه کې میلاو شوی دی، او هر چې تراویح دی دا د دین حصه ګرځېدلې ده په مدینه منوره کې، نو د مکان په اعتبار سره هم په دې کې فرق ده. بل د زمانې په اعتبار سره هم په دغه تهجد او په تراویح کې فرق دی. هغه داسې چې د تهجد چې کوم ده دا د هجرت نه مخکې مشروع شوی ده، د شریعت کې یو حکم ګرځېدلی دی، او دا کم تراویح چې دی دا د هجرت نه بعد پر رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه عمل کړی دی د هجرت نه پس، او تهجد خو فرض دا مخکې د هجرت نه مشروع شوی و. دې علاوه بل یو فرق دا دی چې هر دغه تهجد چې کوم ده دا اول فرض و، او هر چې تراویح دی دا کله هم فرض شوی نه دی، بلکې تهجد اول فرض و بیا دغه فرضیت د دې منسوخ شوی ده. او دا په حدیث مبارک کې ذکر دی، لکه دا حدیث په ابو داود شریف کې موجود دی، او حدیث په ابو داود شریف کې موجود ده باب فی صلات قیام اللیل کې حضرت سعد ابن هشام هغې د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه هغې ته ویلي و چې حدثني عن قیام اللیل قالت الست تقرأ یا ایها المزمل قال قلت بلى قالت فإن أول هذه نزلت فقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم. چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د قیام اللیل په باره کې چې کله پوښتنه وکړې شوله نو بیا
حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل چې آیت سورۃ المزمل دا نلولي هغه ورته ولې نه زدالولم. نو دغه حدیث که تاسو دا اوږد حدیث دی، که دې حدیث ته تاسو غور وکئ، فکر وکئ، دې حدیث ته دې حدیث نه درې خبرې معلومیږي. یو خبر خدا چې دا قرآن مجید نه د تهجد ثبوت ملاویږي. دویم دا چې دا تهجد چې کوم ده دا په مکه مکرمه کې مشروع شوې ده. او دریم خبره دا چې د تهجد دا اول فرض او هر چرته هم دغه تراویح دا فرض شوی نه دی. په دې کې دومره فرق دی چې تهجد اول فرض او بیا وروسته فرضیت ختم شوی دی او دغه تراویح دا چرته هم فرض نه و. دین علاوه د تهجد او د تراویح په منځ کې ډیر زیات فرق دی. یو غټ فرق دا دی چې دا تهجد چې کوم ده دا سنت غیر مؤکده ده او هر چې تراویح ده دا سنت مؤکده ده. لکه مولا قاری رحمه الله فرمایي والحاصل ان الاصح فيها انه سنه مؤکده، چې سمه خبره دا ده چې د تراویح چې کوم ده دا سنت مؤکده ده. او دغه خبره هم دغه شانتې دا خبره نور کتابونو کې هم موجود دی، لکه بحر الرائق کې هم دا کې خبره موجود ده، دغه شان د حاشیه فتاوا نوازل کې هم دا موجود ده، هم دغه شان د حاشیه التحتاوی کې هم موجود ده، هم دغه شان د رد المحتار کې هم موجود ده، او هم دغه شان د فتاوا تاترخانه کې هم دا خبره موجود ده چې دا تراویح دا سنت مؤکده دي او هر چې تهجد دی دا سنت غیر مؤکده دي. دین علاوه بل یو فرق د تهجد او د تراویح په منځ کې دا دی، هر چې دا تهجد دی دا انفرادي عمل وي، دا به انسان ځان لکوي، او هر چې تراویح دی دا به انسان با جماعت کوي او دا با جماعت کول دا سنت دی. لکه څنګه چې د امام ابو حنیفه رحم الله مذهب دا، څنګه چې مولا قاری صاحب نقل کړی دا چې لیکلی دا روى الحسن عن ابي حنیفه رحمه الله والسنه فيها الجماعه لكن على وجه الكفايه، چې دا کې سنت چې کوم دا په وجه د کفایي سنت سره دا جماعت دی نه کې انفرادي. نو تهجد خو انسان یوازې کوي او تراویح با جماعت انسان باندې سنت کفایه ده. بیا دغه شان د منکرین د احادیثو غټ یو اعتراض دا دی چې بای د تراویح ثبوت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نشته. رسول الله کوم ځای کې د تراویح لفظ استعمال کړی دی او تاسو نن سبا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی استعمال کړی، تاسو دغه تراویح ولې کوئ؟ نو دغه منکر حدیثو ته وایي چې تاسو په خپل مسجد کې د جمعې په ورځ باندې 2 اذان کوئ. یو اذان خو صحیح ده د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او د حضرت ابوبکر صدیق او د عمر رضی الله تعالی عنهما ثابت دی، لیکن دغه دویم کم اذان چې کیږي یعنی موږ ورته اول اذان وایو، د جمعې پر ورځ 2 اذان کیږي، په دې 2 اذانونو کې دا اول اذان چې کوم ده دا خو چرته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ده کړی، د دې ثبوت خو چرته د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت. نو بیا دغه منکر حدیث ته وایا چې ته په خپل مسجد کې هر هغه اذان ولی کوي چې کم اذان د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه وي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا اذان نه وی کړي، دا اذان ته ولی کوي؟ باید دا چې په دې ځای کې ستاسو د پر د صحابه کرامو خبره په کم بنیاد باندې حجت او دلیل ګرځي او په دې تراویح په مسله کې څنګه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د اجماع انکار کوي. او بل طرف ته دغه منکر حدیث وای چې دا تراویح خود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ اغي شروع کړی دی، ځکه چې د رسول الله نه د دې ثبوت نشته. نو دغه ظالم نه تاسو وکړه چې کله ته 15 وخت مونځ کوي او ځان ته مسلمان وای او دغه مانځه کې ته وای چې اهدنا الصراط المستقیم، چې ای الله رب العالمین ما روان کی، ما ته استقامت را کی، ما ته اوخی صراط مستقیم دغه نیغه لاره، او چې کله دغه نیغه لاره ته معلومات وکي چې آیا دا نیغه لاره کوم یو ده، هم دا د رسول الله مبارک لاره ده، هم د ابوبکر صدیق لاره ده، او هم د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاره ده. چې کله په قرآن مجید کې سورۃ الفاتحه کې 15 وخت دا سورت ته په مانځه کې لولي او دغه سورت کې ته الله رب العالمین ته وایي چې ای الله پاکه ما ته د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه لاره باندې ما روان کی او هغه لاره باندې ما ته استقامت راکې، او عمر رضی الله تعالی عنہ لاره دا ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ با جماعت 10 رکعات تراویح په دې باندې اجماع شوې ده. نو دین ته څنګه انکار کوي؟ او
بلکې خیال وکړئ مصنف ابن ابي شیبه او دغه شان دي که تاسو بل کتاب وګورئ معجم کبیر طبرانی هغې کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه هم ثابت ده د حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت ده چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يصلي في رمضان 20 ركعه والوتر چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په دغه رمضان په دغه میاشت کې 10 رکعاته او وتر به یې کول او دا 10 رکعات دا تراویح اوس داسې خو نه کېږي چې کله کله بعض عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي خو دغه عمل باندې کلام او خبرې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه وي لکه مثال په طور باندې بالفرض کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د مکه مکرمه په سفر باندې روانو نو په لاره کې به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغلته به ودرېدله د قضای حاجت دپاره هلته به یې بول وکړله اوس په دې خبره باندې څوک دا دلیل نشي ښودلی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم داسې ویلی وي چې زه دلته ودرېږم او زه بول کوم تاسو هم په دې ځای کې دا خبره د رسول الله نه ثابت نه ده لیکن بل طرف ته که تاسو وګورئ ابن عمر رضی الله تعالی عنه هغه چې کله هم په دې سفر باندې روانو او چې کله هغه ځای ته ورسېدو هغې به هم دقه شان اگر که بول نه کوله بیا به هم دغه شان د کېناستل کول د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په سنت باندې د عمل کولو په بنیاد باندې د رسول الله په طریقه باندې عمل کولو په بنیاد باندې اوس که یو کس ووایي چې دا ودرېدل دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبې مبارک نه ثابت نه دی نو دا به د دې کس حماقت او جهالت به وي د دې به ناپوهي وي ځکه چې کوم کار رسول الله مبارک وکي نو هغه کار نقل کوونکي نه به د هغه کار مطابق الفاظ ملاویږي او د رسول الله مبارک نه به دغه کار ثبوت ملاویږي لکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم مثال په تور باندې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه غاښ مبارک دا شهید شوی وو چې کله دا شهید شوی اوس که یو انسان وایي چې رسول الله مبارک خو نه ده فرمایلی چې دغه غاښ مبارک زما شهید شوی دی ځکه مونږ دا نه منو نه بلکې صحابه کرامو ویلي دی چې رسول الله مبارک غاښ مبارک شهید شوی وو او دغه عمل صحابه کرامو دغه لیدنه کړې وه دغه کتنه کړې وو بیا هغې دغه حالت مونږ ته نقل کړی دی چې کله یو حالت نقل کړی شي هغه حالت کې به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه قول او خبرو ته ضرورت د ثبوت دپاره نه وي بلکې نفس عمل د رسول الله نه چې کله ثبوت راځي د صحابه کرامو په حدیث او د هغوی په قول او د هغوی په وینا سره امت ته ملاویږي صحیح ده کنی یو انسان بار بار که دا خبره وکړي چې د دې خبرې الفاظ د دې خبرې ثبوت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه ثابت نه دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه دغه شان دي الفاظ نه دي ثابت نو ځکه زه دا عمل نه کوم دا خو بیا ټول نیم دین در نه پاتې کېږي ځکه چې نیم دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جبې مبارک نه بلکې د رسول الله د افعال د کارونو په وجه باندې امت ته ملاو شوي دي په مانځه کې چې کله انسان ودرېږي د لاس د نامه نه ښکته کېښودل اوس د لاس کې خودل رسول الله مبارک نه ثابت دی چې هغې به دغه شان دی وفرمیل چې مبارک علیه الصلاة والسلام به فرمیل چې کله زه مونځ کوم نو دغه لاس به د نامه نه لاندې ږدمه که دا خبر د رسول الله نه ثابت نه هم وي ابو بکر عمر عثمان معاویه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین که هغوی نه ثابت شي چې هغوی د خبرې نه موږ ته خبر میلاو شي چې رسول الله مبارک به خپل لاس دغلته کېښودل دا زموږ دپاره کافي ده خلاصه د خبرو نیچوړ دا ده چې زموږ په نسبت باندې د صحابه کرامو دغه روایات د صحابه کرامو دغه خبر او د صحابه کرامو دغه عمل دا بالکل دین دی او موږ دا بعینه دین ګڼو د ابوبکر د عمر د عثمان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دغه عمل د دین په باب کې موږ داسې ګڼو ګویا چې دا د الله رب العالمین طرف نه څنګه چې رسول الله مبارک ته عمل میلاو شوی د دقه عمل صحابه کرامو کوله کم عمل چې صحابه کرام کوي ګویا چې دا عمل د رسول الله عمل دی ځکه چې رسول الله مبارک فرمایي حدیث د رسول الله مبارک موجود دی او دا حدیث په تفسیر مظهری کې هم ذکر ده چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زمانه پس تاسو د دو اشخاصو پیروي وکړئ د هغې اقتدا وکړئ د هغې په نقش قدم روان شئ هغې تابعداري وکړئ فرمانبرداري وکړئ هغې اتباع وکړئ او هغه دو اشخاص چې کوم ده یو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی چې کله رسول الله مبارک مونږ ته ویلي دی باید چې مونږ ته پکار دی چې مونږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دغه
خبرو داغي عمل داغي وینا باندې مونږ عمل وکړو او هغه خبرو ته مونږ لبیک وایو. عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې په 100 رکعات تراویح باندې اجماع شوی دا، صحابه کرامو دا عمل کړی دا. نو الحمدلله مونږ هم د صحابه کرامو منونکي خلک یو، مونږ به هم دغه شانتي 100 رکعات وکړو او با جماعت وکړو. او کم خلک چې نه کوي الله رب العالمین دی هغوی ته هم دغه نیک عمل کولو توفیق راکړي. هم اهل الحق ژوندي وي دغه باطل به چرته هم د رسول الله مبارک د سنتونه دغه خلک بد ظن کولی نشي ان شاء الله. الله رب العالمین د ټولو مسلمانانو ته پوهه نصیب کړي او دا انسي او جني شیاطینو نه دی الله رب العالمین ټول مسلمانان په امان کې وساتي.